السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، ویډیو شیر کوي. اوس به زه تاسو ته در زده کړم چې فیسبوک پرې څنګه جوړیږي او څنګه تاسو اپلوډ کولی شئ. دا به زه اوس به تاسو ته در زده کړم. اواز اورئ که نه اورئ؟ تاسو صرف ما ته ولیکئ اواز صحیح دی که نه دی صحیح. دا ویډیو وګورئ زما په خپله. وعلیکم السلام. اواز شته؟ نو ملګرو، بس دا ویډیو سره شیر کړئ ملګرو. زه به اوس په تاسو ته ښکاره کوم چې څنګه ویډیو تیز فریم جوړولی شئ او څنګه تاسو اپلوډ کولی شئ. اوس به زه تاسو ته ټوله طریقه در وښیم. دا علم چې دی، علم بلکل سره شریکوئ. علم مه پټوئ چې تر کومه ځایه رسي د خپلې پاټۍ خپلې دغه. اوس به زه تاسو له راسه پرې تاسو وینئ. ګوره دا پروګرام دی فوټوسکیپ به تاسو خلاص کړئ. تاسو به راولاړ شئ په پی ان جي کې. اول به تاسو ته داسې در خلاص کړم چې تاسو به په پی ان جي کې فریم راواخلئ. اواز شته؟ اواز شته ملګرو؟ راته ولیکئ. حاجي صادق خانه دا وګوره شعر یې که نن به د خان شهید د څلوېښتم تلین یو پرې موږ جوړوو. و ټولو ملګرو ته به یې ور زده کوو چې هغه ټول دا زده کړي چې څنګه بلکل دا ټول ملګري دا زده کړي. ویې ګورئ دا به تاسو راولاړ شئ. دا ګوره دا کوم فوټو چې ما خلاص کړی دی دا پی ان جي فوټو دی، دا فریم نه لري. تاسو به راولاړ شئ، په دې کې به تاسو ایډ کړئ. مثلا دلته ما فوټوګان پی ان جي ایښي دي په فریم فولډر کې. په فریم فولډر کې قسم د هرې پارټۍ پی ان جي فوټوګان ما ایښي دي، جنډۍ دي. تاسو به راولاړ شئ. مثلا تاسو داسې کولی شئ ډیسکټاپ له راسه جایب فوټو. اوس به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې تاسو خپل پی ان جي فریم جوړ کړئ. دا ټول تصویران چې دي دا پی ان جي تصویران دي. مثلا موږ راولاړېږو، دا تصویر ږدو. اوس موږ راولاړېږو دلته په فوټوز له راځو. دا پی ان جي فوټوګان چې ما ایښي دي فریم. موږ راولاړېږو دلته د خان شهید یو فوټو رااخلو، هغه دلته ایږدو ورسره. هغه رقم موږ راولاړېږو د مشر فوټو یو رااخلو. دا ګوره قسم پی ان جي فوټوګان ما ایښي دي. دا د مشر فوټو موږ دلته ایږدو.
ملګرو کمنټ کوئ بالکل ملګرو کمنټ کوئ نو به زه هم تاسې لږ بیداره شم دا ګوره تاسو وینئ اوس دلته قسم پیجي پټوګان دي نور قسم پټوګان شته تاسو رانه کوئ اوس برته فریم فولډر له راځو موږ دلته دغه رقم موږ راځو اصل کې دا کار چې دی دا د فوټوشاپ دی چونکې د هر چا فوټوشاپ نه وي زده نو بیا موږ راولاړېږو دغه فریمونه موږ ورښیو تاسو د خپلې پارټۍ فریمونه جوړوای شئ هر شی جوړوای شئ غلط کمنټو والا دې خپل کمنټونه کوي زه علم ورښیم بالکل غلط کمنټو والا دې باره د ښکنځلو فریمونه جوړوي داسې تاسو راولاړېدای شئ اوس زه په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو جنډی هم ایږدمه چې تاسو کولی شئ ګوره ملګرو موږ ته به تضاد نه کوو که چیرې تضاد کوو زه په خپله د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق نه لرم مګر د ټولو ملګرو د ان پي د پښتونخوا د جمعیت علما اسلام د پاکستان د افغانستان د ټولو فریمونه زما په آی ډي کې پراته دي نو دا خو دا مطلب نه دی چې تضاد یو علم باید چې زده کړو دا ګوره جوړ شولو دا موږ اخو سیو از نو ورته لیکو شهید پر ډیسکټاپ کې موږ سیو وو ډیسکټاپ کې چې موږ سیو کې ګوره دا فریم موږ جوړ کړی دی بالکل دا اسانه دی نو تاسو کولی شئ دا فریم ما جوړ کړی دی ګوره دا پی ان جي فریم دی دا د اچکزئ صاحب لوګو ده دا د کتابو زما یو کتاب دی را روان دی دغه رقم دا چې دی دا سافټویر فوټوسکیپ نومیږي بالکل ډېر ایزي دی او دا اسانه ګوره دا فریم ما جوړ کړی دی د اچکزئ صاحب نو دا ډېر اسانه دی په داسې تاسو فوټو هم ایډیټ کولی شئ لکه اوس زه راولاړېږم دا د جمال طریقې فوټو دی ګوره بالکل یې تاسو سپینوای شئ پر مخ به زه تاسو کلر کوای شئ تاسو ډیپین کوای شئ نوم ورسره لیکای شئ نو زه به په دې کې اوس راولاړ شم هغه فریم به برته راولم چې هغه فریم زموږ دا په څه طریقه جوړ کړو هغه فریم داسې جوړ شو د خان شهید تلین اوس په دا کې تاسو راولاړېدای شئ دا د بشر بختي ګوره تاسو یو څه
شارپنس هم ورکوای شي. اوس په دا کې زه ټکسټ ورته لیکم CHAK اچک آرت ورته لیکم. تاسو د دې کلر هم چینجوای شي. ګوره دا اچک آرت به ورته ولیکئ. دا خط تاسو دلته هم راوستی شئ. اوس دلته دغه رقم په ټکسټ کې دا غلط کمنټو علامه سره چاپ شو. غلط کمنټو کې بالکل مې جان دا د فوټوشاپ کار دی. نو کار د فوټوشاپ دی. صرف دا د ټول ملګري خو نو فوټوشاپ نشي استعمالولی. تاسو به په موبایل کې په پکسل ذات کې دا فوټوګان پي ان جي کوئ. پي ان جي مې کله دا چې دی دا زه ډیډیکیټ کوم شکیل افغان ته. زما ملګری دی، پر ما ډېر ګران دی. نو دا سیو امید خان در باندې ښه ابشتي شه، ښه مور در باندې لنګه ده. نو ملګرو دا فریم دا دی سیو شو. دا تاسو په دا چې څه وخت تاسو پر پروفایل دروئ داسې بس پر پروفایل راځي. مثلا دا پروفایل دی. زه چونکې نن زکام هم یم خو در خپله واسه چې کوم علم دا خو اصل کار د فوټوشاپ دی، مګر زه یې داسې طریقه تاسو در ښیم چې هر څوک یې تاسو کولی شئ. بیا هر څوک بیا تاسو دا کم فریم چې دی دا 2000 په 2000 کې نو دا داسې تاسو کولی شئ. اوس به راسو فیسبوک له. پر فیسبوک باندې دلته تاسو سرچ کولی شئ CAMERA کیمرا ایفیکټس. ګوره دا لیکلی دی EFFECTS کیمرا ایفیکټس. تاسو سرچ کړئ چې څه وخت کیمرا ایفیکټس تاسو سرچ کړئ. امید خان ته خو ځه بلاک شه. خیر ته هېڅ به ورته وایاست، خالي دلته راته لیکي چې دا فلاني سړي دغه وکړ زما په کې چې ښکنځل والا زه چې دی هغه نه پرېږدم. کریم خان ته علم زده که دلته د سیاست لپاره موږ لایو نه کوو. ته بیا خپله که د عمران خان یا د عمران خان دا جوړ کړي که د هر چا. ګوره دا د ایراني ملګرو کیمرا ایفیکټس. پر دا به تاسو کلیک وکړئ. چې څه وخت تاسو کلیک پر وکړئ تاسو به راسئ کریټ فریم. دا ګوره کریټ فریم لیکلی دی.
get started. Upload art. هغه تصویر به تاسو سرچ کړئ چې چیرې پروت دی. ګوره دا دی خان شهید پروت. دا تصویر به راخو تاسو به داسې ورته ګورئ. څه وخت دا تصویر دلته راچواسو تاسو ماوس پیری دا ګوره په موبایل کې دا رقم راځي، پر فوټو باندې دا رقم راځي او په کمپیوټر کې دا رقم پر. اوس به تاسو نیکسټ کې مزدوریاره په ټلیفون کې دا زه درته وایم هر وار به په پیکسز آرټ یو سافټویر دی هغه به تاسو رالوډ کړئ. چې رالوډ به کړئ د هغه څه بعد به تاسو بیا دا په تصویران کې پی ان جي کړئ، بیا به کمپیوټر ته راواړوئ. دا داسې اسانه طریقه ده. نور خو دې اسانه په دې کې د فوټوشاپ والا دپاره ډېرې زده هغه خو دا هر چا نه دی زده. په نیم په ځای کې به خانشید تاسو هلته تاسو کولی شئ کیورډز ورکړئ. پیټا خانشید دا د دې دپاره دی چې وخت په پریمو کې څوک سرچ کړي بیا تاسو کولی شئ چې مثلا خپل هغه پیکې میکپي څوک سرچ کړي دغه پریم به هغوله راځي برته به یې نیکسټ کړي. بلکل ګوره دا داسې نه دی ته جوبیات پارټۍ والا جوبیات والا جوړوی شي، د تحریک انصاف والا تحریک انصاف والا جوړوی شي. دلته به تاسې راسئ اونر به سلیکټ کړئ دا څوک جوړوي اچکزئی صاحب دا کوم پیج. اوس پر خپل پیج پر نامه هم جوړوی شي، اونر خپل آی ډي هم ورکوی شي، په کوم پیج کې چې تاسو اډمنان یاست هغه ټول ورکوی شي. اوس دا روان دی اپلوډ کېږي. ملګرو د راساتو تاسو کمنټونه راته لیکئ، نوره پوښتنه هم تاسو کولی شئ چې دی اپلوډ کېږي زه به تاسو ته جوابونه درکوی شم. زکام یم زکام خو نو په دا ژبې خامخا ګوره تاسو وینئ دا نښان په لږ ګرځي دا د ماوس سره. تاسو پوښتنه کولی شئ ملګرو چې د وخت دی اپلوډ کړلو بیا به زه تاسو ته علیکم السلام وطن دوست صاحب ولی خان صاحب. نو څه علم دی زده کوو بلکل چې څنګه تاسو خوښ یې. دا دی ګوره رالی اوس پبلیش ښکاره سو پبلیش ښکاره سو پبلیش یې کړئ. دی و تا ته وایي once you submit your effects you won't be able to change the effects name or attribution. هغه وایي تاسو چې یو وار دا کوم پریم ته سبمیټ کړي دویم وار چینجز نسئ کولی او اوکې سولو. اوس
پبلیشنګ افیکټ ډنس چې ډنس بله پلا چې تاسو دلته کیمرا افیکټ سرچ کړئ دلته کریټ یا فریم راځي دلته مینیج راځي شاه ملاک صاحب ریکویسټ پورته کوي ګوره دا دی رالی اکټیو سو خان شید اوس تاسو راولاړېدای شئ شئیر از ا پیج یې کولی شئ په دا ځای کې تاسو ورته لیکای شئ آن شهید لین خان شهید لین مو ورته ولیکئ تاسو پوسټ کولی شئ ملګرو